ګورو چې دی وخت کې فرست کال مونږ سره به د چا وي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ته جی جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ ایران خبرې کوم د پلان ختم. جی شاعران صاحب مونږ تاسو ته هر کلی وایو. ډېر ډېر مننه. ډېر ښکلې او ډېر زبردست او ډېر مطلب پکې راغلی. یا دا څنګه ډېر ښکلې خبره وکړه. مهرباني جی په الله ګران شه. خبرو هغه ما ډېر زیاته خوښه. جی جی تاسو به دا خبرو کوئ چې دا کوم عالمان صاحبان نور او دا روان کوم جمعه ته نه سبا دې دا په دې په دوه کې کوم بیان کیږي. بالکل جی دا خبرو کې نه نو ډېر خلک باندې خبره کوي چې تاسو دا خبرو کړئ. جی جی ټول دینو خبر او قرباني زیات پیدا خرابېږي. بالکل جی د دې باره کې فکر پکار دی او فکر پکار دی. بل خبره پکې دا شو جی تاسو دا واغ مثال دا قرباني نه واته ول مخکې او هغه دا تاسو چې هغه خو لکه ته مې کوي کنه جی او ته نه لکه هغه په ځمکه کې راځي ولکه نو آیا دا ته به صدا او چې الله په نامه به څه دا قرباني د ساروی نه ک د پيو وی او لاغې نه چاپه او لشل اول خو لشل جایز نه دی خو ک ساروی تنگ وی نو چې بیا ته چاپه او لشل نو دا په خپل استعمال کې نه راولي دا بچا غریبانو له صدقه او خیرات ور کوي. او بل خبره دا تسلو کوم تاسو وایي یو مرګي سره اخ کیږي د قرباني وځي کیږي خو پایسمن دي او پیسې د اختر دروازه پورې بند دي کنه. خیر دی جی دا بنده چې جی او د اختر په کار باندې بیا دې بل مرګي له پیسې ورته آیا دې قرباني کو بس دغه نه دې قرباني کې څه خبره نه راځي دا قرباني ټیک د کیږي. مننه جی چې د وخت کې مونږ سره سیکنډ کال دا بد چاوي او سبو ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ جی رو رسب ویل غواړي. مهرباني جی مننه. بالکل خیریت ته جناب تاسو د आवाज لګ کټ راځي نو ک زم بدل ک خبوي. هلو د دوی आवाज ډیر زیات سلو راتله بخنه غواړم. ګور چې موږ سره بل کال د چا دی او سبب ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورې تاسو بس ویل غواړي؟ زه دا ویل غواړم چې ما خور بیماره ده ټول اوریدونکو په لاین تا تاسو چې دې لپاره څه دعا وکړي. الله پاک د تاسو خور بیبیلا بیماره د صحت کامله عاجله نیک عمل د پاره کې ډیر مننه جی. ګورو چې موږ سره په لاین بل څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ زه مقرب شاه خبرې کوم دی غریب آباد. جی مقرب شاه اور غریب آباد نه تاسو بس ویل غواړئ؟ زمونږ جی او تاسو خو مونږ کسانو ویو وایي ښه او جی او مونږ یو می خارستوانو هغه په مونږ باندې لګوا او نو دا خرڅ کې او تاسو په درون واخلې چې د وسم کیږي. خاص او ټیک شو ډیر مننه جی کال کولو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. تاسو جناب خپل ریډیو आवाज بند کې. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب خپل ریډیو بند کې. بخنه غواړم جی تاسو ته ما بار وې زما په خیال تاسو په خیال نه وي خو خیر بخنه غواړم. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو تاسو چې کله کال کوي نو مهرباني وکړئ خپل موبایل ته توجه کوئ لږ سکرین ته ګورئ چې کال ریسیو شو کنه شو. ګورو چې موږ سره په لاین څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خیر دی؟ خیریت ته جناب څوک خبر کوي د کوم ځای نه؟ جی جی ماری چې لکه کالی چې نو دا خدا انګور په نوم زه سپرم او نو د زوی به یې څه دي که د انګور بند چې دا کالی د چا دی نو هغه منده به مالداري اب قرباني کوي. نو ستا په کور کې ستا د زوی دی دا کالی یا د انګور دا به تا ته پته وي نو چې تا ته علم وي چې دا مې د انګور دی نو بیا د زوی سره کسني نو انګور به قرباني کوي زوی غریب دی او که پرس کو دواړه کوي نو څه اعتراض نه چې دواړه کوي نو په یو به لازمي او یو به نفلي وکړي نو د نفلیم ثواب دی او لازم بغاړه مزاده شي. حاجی بل دا سوال وجي هغه خو نه منګي خېدي نو خلک وایي چې را دې سره ته ګناه خو بني
دا انساني غاښونه چې کمزوري شي یا اوتی وي بنده تقاضا د عمر دی چې غاښونه وزي بوډا شي نو کدی د سرو یا د سپینو یا د چاندې وغیرہ د پیتلو غاښونه لګئی نو دې کې ګناه نشته. ډیره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. هلو هلو جناب تاسو چې کله کال کوئ نو خپل موبایل ته بالکل ګوره او څوک چې نوې دی وخت کې ریډیو آن کړي هغه ته په نمبر معلوم نوي نو 65 15 093 زموږ نمبر دی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ قاری صاحب زمان سے جمال خبرې کوم د خیر آباد پولیس لائن چلته دی. جی 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 اورم تاسو आवाज. قاری صاحب ما ته پوښتنه کوله د ساروي کې د خپو دا مسله کنه. جی اوس مثال خپې ته لور دی او کسان پښپک دی یو ودی نو دی بسنګ تقسیمات کی دا خپو تقسیم یا د جبې د لکې تقسیم دا مشکل نه دی. دا به د سره څوک نه اخلي. د خپو یا د جبې تقسیم چې دی نو دا به داسې کیږي چې یو بنده وي چې دا د سره مال راکې نو هغه به دغه واخلي خو دی به د خپو یا د جبې په وزن غوښه ورکي او هغه به په باقي ټولو حصدارو تقسیم شي. ٹھیک شو. ډیره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي؟ جی رو رسب ویل غواړي. جی جی دا میخي حکم چې دی نو دا د غوا په شان دی. ټیک ده. د قربانۍ د ساروي مسائل چې فقه کې ګوري نو دغه ځای د غوا سره د میخي حکم ضمنن ذکر کړي وي. د غوا او د میخي حکم یو دی څنګه چې د غوا مسائل دي داسې د میخم دي. ټیک شو جی. ډیره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. جناب څوک خبرې کوي؟ هلو دوی आवाज ډیر سلو راتلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي؟ خیریت دی جی. جی عمر زون قاری صاحب تاسو ډیره موده بعد راغله مونږ تاسو ته هر کله وایو. جزاک الله. وزید بیمار شوم ما. جی الله دې صحت درکړي. نو هغه وجه باندې بیا تاسو یو پروګرام هغه ته ما ډیره کوله فقط غالبا زو پروګرامو. جی جی زما نمبر نه شاوي ته مې څنګه چې دا پروګرام به مو کا زو وي. خاجي خا 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 نو تاسو ته ښه بالکل خیریت ته. تاسو په خپل دی وخت کې گزارش وې دا ان شاء الله جی گزارش شوی دی. الله دې نورم شفا درکړي. ډیره مننه جی. سبب ویل غواړي بس پروګرام جوړ پختي او ما چې تاسو سره خبرې وکړو. الله هم قدر وکړي جی. زمونږ یو دلوريان چې مریم ته فائدہ ده. جی جی مې چې هغه ته دوا او کور مې کې بیمار ما چې دوا کې تاسو کور والا الله شفا ورکړي او مریم او فائزه دې الله نه کمل الوي کی. امين امين. ډیره مننه جی کال کولو. جی جی الله دې ورله حیا سره ډیره زندگی ورکړي. ډیره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبر کوي د کوم ځای نه؟ هلو سليمان صاحب. جی جی تاسو आवाज اورم. سليمان صاحب یار د خپل نمبر یو پیرو وایا مهرباني وکړئ. ټیک د جی تاسو ته خپل نمبر وایم. صحیح ده. ډیره مننه جی. څوک چې وایي چې ستا نمبر وایا 0312 93 92 338 یعنی 0312 9392 338 دا زما نمبر دی. السلام علیکم. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ مسله د معلومات کوم جی. جی 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 اورم. دا مسله دا یو زنانه ده کنه. جی
او دې سره کالې دي خجی ښه او کالې هم داسې وتولې کالې دي او دې ته به زکات ورکړه یا قرباني وکړه دا وایي چې نه یاره دا ما حج دپاره وقف کړی دی د دې به څه حساب کتاب وي د حج دپاره وقف کړی څه مطلب لکه دا وایي چې زه به خرڅوم او زه به حج لازم که نه لکه موږ ورته وایو چې یاره په تا قرباني هم کېږي زکات هم د باندې کېږي دا کوان دا وایي چې نه دې سره اوه تولې سره زر دي نو ورته ووایې اوس حج له په دې نه چې تلې اوه تولې د اوو لکو روپو شوې او په 10 لک روپۍ نن سبا حج کېږي هغه هم چې وشیله او نو دې ته به ووایې چې اوه تولې موږ سره خپل هم خبرې کوو تاسو سره لږې خبرې وکړئ جي صحیح دی جی تاسو موبایل ورکې صحیح دی جی تاسو ته ریډیو وروي زه ورته وایم ټیک ده ریډیو ووري جی تاسو صحیح دی جی تاسو ریډیو ان کې وتا کم نارینا یا زنانا چې هغې سره په ملکیت کې اوه تولې سره زر وي نو دا ګور کپن لکه چا پیسې ایښي او نن سبا هغه 2-3,000 روپو ته رسي نو دغه بنده مالدار دی د ګور کپن دا خبره څومره سیریس وي څومره حساس مسله وي چې ګور کپن له پیسې ایښي او 2-3,000 ته رسي دا بنده مالدار دی قرباني وکړي نو که چا سره د حج دپاره پیسې پرتی او اوه لکه وي یا د اوو تولو سرو زرو برابر سره زر وسره نو دا بنده مالدار دی قرباني دیو کی دا چې قرباني نه کوي او وایي چې دا مې حج له ایښي دي نو دا شیطان دوکه کوي السلام علیکم السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي زه عارف خبرې کوم چاته دی نه مفتي صاحب تاسو د خپل مبارک خبرو کا ماته غواړم بیا مورې د نو مونږ داسې کار کوو چې مونږ 15 کسان یو اکثر کنه جی جی نو هغه کله چې هغه تقسیم شي نو هغه یو خپل هغه څلورو په نسو کېدو هغه یو یې سره چې دی نو دا خپل هغه اډو کې نه هغه نه لیونته او ښه اته کېدو نو آیا داسې طریقه صحیح ده کنه دغه چې کوم عیسادار ته د خپو عیسا کمه رسیدلې ده د هغې په عوض به د دې باقي څلورو عیسادارو نه غوښه راوالي او یعنې یو خپه به وتلې او د هغې په وزن به غوښه څلور کسان راټول کړي دغه 5م عیسادار ته به یې ورکړي حاجي خامو داسې کوو چې هغه اډوکې راوالو که نه هغه نلي هغه غټ غټ اډوکې راوالو هغه د خپې په ځای هغه غوښې سره کېدو بیا پرې لکه تقسیم وکړو نو که دغې باندې دغه 5م عیسادار راضي وي نو بیا هغه په دې رضا کې نو بیا ټیک ده او که نه رضا هم پې نه وي نو بیا به تاسو ورته په بدل کې غوښه ورکوئ حاجي صحیح ډېره مننه جي تاسو را خبره مې ډېره زیاته خوښه په دا خبره صحیح داسې نه مونږ قرباني دونه کړو موږ هغه چې لاړ شنو ډېره مننه جی چې تاسو زما خبره خوښه شو ماشاءالله زما خبره د هر چا خوښیږي الله دې تاسو سره مینو کې ډېره مننه کوم تاسو جناب تاسو ټول ته به یو ځل بیا دا خبره په ډاګه کم ان شاء الله دا نن چې کم سوالات نه یوازې نن ندي سبب وي تر د عرفه دروازې پورې روزانه به تاسو د پاره یو غنټه ما تاسو په نوم کړی وي د شپږو نه ماخام اوو پورې به تاسو د قرباني مسایل ته پوس کوي مونږ به جواب درکو السلام علیکم خیر دی جی بالکل خیریت ته جی مونږ قرباني کوو تاسو خبره مور د زمونږ تر ځامن تي ناوي خپل کې لکاري او تر پیسې شته او پیسې په طریقه څنګه راوند کی او موږ سره یو یې نسی نو چې دا یو یې د سره کله داسې نیولې دي نو هغه داسې تاسو قرباني نه راشوي او آینده چې د سره همدغه شان ګڼ کسان یو عیسه واخلي په بیا او یو عیسه یې وکړه ټولو خپلو کې پیسې راټول کړي او یو عیسه په وکړه نو قرباني بیا هم نه کېږي ډېره مننه جی کال کولو تاسو ته یو ځل بیا وایم چې انشاءالله تاسو سباله او روزانه تر د عرفې د ورځې پورې یو غنټه د شپږو نه اوه پورې مونږ او FM 93 اورېدی شئ السلام علیکم هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي زه سیدرحمن خبرې کوم چې ګلډېلې نه جی رو رسب ویل غواړئ زه بیمار یم تقریبا څلور کالو چې کټ پروت یم د شوګ بیمار یم او خپل نه لیکل نشته جی جی او دا چې مالي حالت کمزور یو بل سره انټاټ کوي خاجي ښه په چاره له پیسې راکړي د لنګر لپاره نو آی په ما باندې قرباني کیږي هغه پیسې څومره دي دغه پیسې چې چا درکړي دي نو د قرض درکړي دي کنه اسې
څومره دي پیسې څومره دي وایم څومره پیسې دي پیسې 15 لکه دي 15 لکه روپۍ چې تاسو رښتا نو تاسو چې اختر نه مخکې لنټر واچو نو خو بس بیغمه شو قرباني د باندې نشته او کنه اختر په ورځ هم دا 15 لکه روپۍ د سره نو قرباني د باندې نشته قرباني بکې ډېره مننه جی کال کولو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي دا اکبرپور کې کورونو نه څه د خو خوري فزیدین خبرې کوم زمونږ د سرتاج فضل امین مونږ تاسو ته ډېر د قدر په نظر ګورو الله هم خوشاله کا ډېره مننه جی کال کولو سبب ویل غواړي یو معلومات مې تللو جی جی دا کورواله مې دی دا شګو پن کې ما لکه ماشومې دور له جوړې تا دور ټولې کاله خاجي ښا نو ما ته مرانه څنګه د پوزو کې په دې قرباني کې زه خپل قرباني کوم کنه دا د خپل طرفه یو قرباني کوي نجی دا لکه څلور ټولې کاله ما جوړ کړې کنه نو زه قرباني کوم او دا کالی تاسو ماشومې ته حواله کړی دی نم نه باور کړی جو ما جوړ کړې ما سره دي دا هغه ما سره وړه ماشوم لري خاجي خانو د دې عیسی بستاسو او کدا فل حال تاسو داسې غنئ چې دا فل حال زما دی او بیا چې ماشوم غټ شي دی لبه ورکو نبی تاسو مالکی تاسو به قرباني کوي لا خپل عیسی چې کینو مزددي دا قرباني پکې کافی ده خاجي زه خپل قرباني کوم زما په هغه کې لا تاسو ملک کړي او چې تاسو اختیار کړي نو تاسو چې د خپل عیسی قرباني کوي نو بس په دې باندې هغه کارم کیږي ډیره مننه جی کال کولو په الله ګران شه السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي ما وختي دا معلومات کړو ما د ساروي کې د آرام سيزونه چې کومه دی واجب بالکل جی د ساروي حرام سيزونه ز تاسو ته ذکر کوم تاسو وومره او ک ایریګ نو ریکارډ کې ځان سره ډیره مننه جی دا ساروي یو او سيزونه دي تما وختي په کال موبایل باندې ویلی مو خو دوی وی چې لک تفصیل کې راته وای نو ما ززب په ریډیو کې راته یاد کړه ته بو ما دا ساروي چې کم حلال ساروي دي چې تاسو یې علالوي ذبح کوي د قربانانو په دې کې او سيزونه داسې دي چې هغه حرام دي او سيزونه هغه حرام دي نو هغه او سيزونو کې نمبر 1 دا چې د مذکر یا د مؤنث ساروي د تشو امتیازو پیپ دغه حرام دی د ساروي که مذکر دی که مؤنث دی د تشو امتیازو پیپ دا حرام دی خوړل نمبر 2 د ساروي د امتیازو کومه بوجګي ده کومه تیلې ده د ته مسانه ویل شي نو د نارینه او د مؤنث حیوان د مذکر او د مؤنث حیوان د امتیازو دغه بیگ او دغه مسانه دا حرام ده نمبر 3 په بدن کې د ساروي د سرمنې او د غوخې په منځ کې غوټي غوټي وي دغه ته غدود ویل شي نو دغه د ساروي په بدن کې چې دا کمه غوټي وي نو دا حرام دي نمبر 4 د ساروي په سپاینل کارډ کې چې کم حرام مغز دی نو دا حرام مغز دام حرام دی دا به نه خوره نمبر 5 د مذکر حیوان کپوره خصوصیتین چې وتویلی شي نو دا حرام دي نمبر 6 د مذکر او مؤنث د دواړو سارو تریخي دا حرام دی نمبر 7 د ساروي په مړی چې چاړه راکاږي او کوم وینه تی روانه شو نو دا بدون کې وینه دا هم بل اتفاق حرام ده د دې حرام سيزونو نزان او ساته نور د ساروي په بدن کې چې سدي هغه ټول حلال دي خوړلې جایز دي موږ به اخیری کال واخلو بیا به دا غینه بعد رخصت لګور چې پلاین سوق دي السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا سے بخیر علی مازلی رور د بډبیر ناستړې مشه جناب ستړې مشه الله دې ډېر خوشا مولانا سے خو جوړي مهرباني جی سبب ویل غواړي یو تاسو کوم مولانا سے بالکل جی دوه اوکے خو ټایم کم دی خجی بس ورګه غونډه تاسو د مولانا سے جی جی دا سکسان دي چې قرباني کوي کنه جی او هغه غټ ساروي حلال کو بهر د کور نه بهر او ناغي چې کوم دی بهر چې کوم دی بس مثال ټول ختم کې خلکو له ورکی کنه جی د الله درزا د پاره ها او ځان له چې کوم دی کور دنه د پهولو کې ساری قرباني کوي ها او وايي چې چالم نه غوخه نه ورکی کنه ها
نو آیا دا قرباني کیږي کنه؟ بالکل کیږي. دا دواړه عملونه درست دي او چې د چاله الله وس ورکړي نو همداسې پکار چې د الله په نوم غریبانانو له ورکړو کی. حاجی دا طریقه صحیح ده او جایز ده. لکه پته وړو چې کوم نو خیر دی. په وړو کې ساروي کې بیا ورم نکړه نو بس د خو غاړه آزاده کړی ده. حاجی ها ټیک شو جی. او بل میدان دې چې یاره کسان یو دی کې د یو کس پیسې دا چې ګډي وډي وي حرامي وي کنه. نو دغه یو کس د ځان له بیله قربانیو کې د چا پیسې چې ګډي وډي وي نو هغه د ځان له قرباني وي د اشتراکي قرباني نه کوي، مشترک دی نه کوي. ټیک شو مولانا صاحب خوشاله اوسئ. ډېره مننه جی کال کولو. زه به نومونه اخلم د هغې نه بعد تاسو نه به رخصت اخلم. زما په موبایل باندې کال راتلو سادیه د پېښور هغه وایي چې را پروګرام اورم. ډېره مننه. بله یوه خور وه ګلالی وایي چې پروګرام هم اورو ډېره فایده هم راته کېږي. دعا یې راته ډېره وکړه نو الله هم ډېر خوشحاله کړه. ډېره مننه. طاهره د سټیشن نه هغه د پروګرام نه خوند او مزه اخلي نو ډېره مننه. الله هم خوشحاله که مهرباني. بله ما وختي کم چې بیان او په هغې کې مې ووي او اوس بیا اینډ کې دا وایم چې زما خور ده او ډېره زیاته قدردانه ده، قدرمنه ده او ما نه د دعا درخواست کوي. نو دا یوازې ما نه زما ټولو اوریدونکو ته د دعا دپاره د اپیل دی چې ما ته هم او زما د کور، زما فیملی، زما مشران، زما کشران او دغه یوه خور چې هغه د دعا طلبګاره دغې ته خصوصي دعاګانې وکړي چې الله پاک ورله جولی د خیر او د برکت ډکه کی. الله پاک ته آباد لري. جناب شاه ولی الله صاحب د بیان دوران کې میسج کړو نو بالکل تاسو نوم ما واغشته. جناب شاه ولی الله صاحب فهیم او چوټا امیر ډېره مننه. نوی دا وایي چې زما رور د جهاد او خاون شاهد دعا وکړه الله پاک هم خوشحاله کا. ډېره مننه. د چا په کورونو کې پریشانۍ وي الله پاک د ټولو پریشانۍ ختمې کړي. د چا په کورونو کې بیماری وي الله د ټولو له بیماری ختمې کړي. روغ صحت ته الله ورکړي. الہ العالمین زموږ ګناه خطا معاف کړي. وصلی الله علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.